د خبريال ګرانو کتونکو السلام علیکم. ویل کېږي چې د انسان په موډ او د موسم په بدلون کې وخت نه لري. اوس سهار که تاسو کتلی نو د پیښور او خواوشا علاقو کې موسم چې کوم دی نو هغه بالکل صفو نور راختلی او د سخت ګرمۍ امکان چې کوم دی هغه ظاهرېده او بیا څه وخت پس چې کوم دی که تاسو وګورئ نو د پیښور په خواوشا علاقو کې درنې ورېځې چې کوم دی هغه راخورې شوي هم دي. تاسو ته په نظر هم راځي او د دې موسم لپاره دعاګانې هم شوي وي چې را په پیښور او خواوشا علاقو کې ګرمي ډېره زیاته سیوا شوې ده نو باران پکار دی او تېره ورځ محکمه موسمیات هم دا پیشنګویي کړې وه چې په پیښور او په خیبر پښتونخوا په وړو سترو ښارونو کې د باران د یعنې د چهارشنبې په ورځ او د زیارت په ورځ د باران امکان چې کوم دی هغې څرګند کړی هم و او دغه خبره چې کوم دی نو هغه ستاسو په مخامخ ته چې نری نری زول طوفان دی او بیا باران چې کوم دی نو که ورېځې ته مونږ ګرانو کتونکو ګورو نو ورېځ ښه درنه ورېځ ده د باران ورېځ ده او ورسره چې کوم دی نو بیا هوا هم چلی طوفان هم چلی نو موسم په پیښور کې اوس دا مهال کې تاسو ګورئ نو موسم بالکل چې د بارانه موسم دی جانانه موسم دی او بیا ښکلی موسم دی او بیا د سختې ګرمۍ کې د جیټ په میاشت کې چې څومره سخته ګرمي او هغې کې بیا داسې موسم چې کوم دی او بیا د ګلونو منځ کې یا د دغسې شنو شنو بوټو منځ کې انسان ولاړ وي که نه نو هغه ډېره مزه کوي. بیا د ګوډګوډو بابا پخوا چې موږ ماشومان وو که نه او کله به داسې باران راتله نو هغې ته به بیا موږ څه وایو موږ ویل د ګوډګوډو بابا چې کوم دی نو هغه هم راغلی دی او په پیښور کې او په پیښور خواوشا علاقو کې چې کوم دی نو د باران امکان چې کوم دی نو هغه بالکل چې په حقیقت کې بدل شوی دی. تاسو په څاڅکي هم ګورئ د څاڅکو دغه سلسله چې کوم دی هغه هم شروع شوې ده. دا وخت په پیښور او خواوشا علاقو کې ښه درنه ورېځ چې کوم دی هغه تاسو ته په نظر راځي په دې ویډیو کې او دغه ورېځ چې کوم دی نو هغه باقاعده دا ښایي چې را باران څاڅکي هم ترې نه راوورېدل دا د الله تعالی رحمت دی او چې کله د ورېځې نه څاڅکي راوورېږي نو په دې کې صبر او شکر پکار دی چې الله تعالی زموږ نه راضي دی چې په دې څومره سخته ګرمۍ کې بیا د ژمي موسم چې کوم دی هغه جوړوي او زموږ دپاره بیا زموږ دعاګانې قبلېږي نو دا ډېره غټه خبره ده. ګرانو قدرمنو کتونکو د خبریال کتونکو په پیښور او خواوشا علاقو کې د باران شروعات چې کوم دی هغه وشو. زه تاسو ته صرف څاڅکي ښیم چې دغه څاڅکي چې کوم دي دا به اوس په ګڼ باران کې د الله تعالی په فضل و کرم سره دا به بدلیږي او بیا به تاسو ګورئ چې دلته به باران هم کېږي. محکمه موسمیاتو د طرفه چې کوم دی نو دغه پیشنګویي شوې ده چې په پیښور او خواوشا علاقو کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې په لوړو علاقو لوړې چې کومې غریزي علاقې دي یا میداني علاقې دي هلته د طوفان او سیلۍ سره چې کوم دی د باران امکان چې کوم دی هغه ظاهر کړی شوی دی. موږ له احتیاط هم پکار دی کله چې داسې طوفان نو بیا دغه طوفان کې لږ غونته کې احتیاط پکار دی ځکه چې کله طوفان ډېر راځي نو بیا خدای مکړه په کمرو باندې یا داسې لوی لوی بلډینګونه یا داسې عمارات چې هغه ډېر زیات عمره وي او هغه داسې چې هغه د راغورځېدو چې کوم دی نو هغې قوي امکان نو هلته کې تګ نه دی پکار. د خپلو ماشومانو ډېر زیات خیال ساتل پکار دی. په داسې موسم کې چې کوم دی ماشومان ډېر زیات خوشحالېږي چې هواګانې وي او یخې یخې هواګانو سره بیا باران چې کوم وي نو هغې کې ماشومان منډې وهي نو د دغه ماشومانو خیال هم ډېر زیات ساتي. تېره شپه هم چې کوم دی په پیښور پولیس لاین کې دغسې یو واقعه راغلې ده ونه راغورځېدلې ده او هغه کې یو پولیس اهلکار چې کوم دی نو هغه په حق باندې رسېدلی دی. نو ګرانو محترمو اورېدونکو دا تاسو ګورئ د پیښور او خواوشا علاقو کې د جیټ په سخته ګرمۍ کې چې کوم دی نو هغه دغه دی د باران چې کوم دی د هغې آغاز وشو. باران به دلته څومره کېږي د هغې په وخت باندې کوشش به موږ دا کوو چې تاسو ته موږ اپډیټس هم درکو. د خبریال دغه خبرې دغه معلومات تر دې دمه تر بل پروګرام پورې تر بل ویډلاګ پورې خبریال تاسو نه اجازت غواړي چېرته چې ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان او هغه ملګري که هغه په پیښور کې خواوشا علاقو کې او د بارانه موسم نه خوند اخلي نو بالکل چې تاسو راوتی شي او په د جیټ په دې سخته ګرمۍ کې تاسو د دې بارانه موسم نه خوند واخلئ.